چې مخکې وي والکافرون هم الظالمون، او بیا دلته لوی ظلم ته اشاره ده چې هغه انکار د توحید د ظالم ولی دی، کافر ولی دی چې د توحید نه منکر دی. فضیلت کې ما مختصراً اشاره کړې وې. الله په دې آیت مبارکه کې آیت الکرسی کې ما د امام قرطبی رحمه الله په حواله ویلو چې دې کې د توحید لس جملې دي، پدې کې 50 کلمات تھی او ہر کلمہ کے 50 برکات تھی. دارنگ پدې آیت مبارکہ کے د توحید لس جملی دی، او پدی کے استدلال دے پا توحید باندے پا اسماء و صفات دا اللہ سرا. بیا پدی کے دا اللہ دا اسماؤنا 5 ذکر دی. اللہ دا اللہ اسماء 5 ذکر دی، او صفات د باری تعالی 3 ثبوتی او 3 سلوی. دغه صفدی کے رد په شرک فی الالوہیت، شرک فی التصرف او شرک فی العلم، اور رد په شفاعت قهریہ شرکیہ باندے. لہذا دا آیت مبارکہ پا باب دو توحید کی کامل آیات تے، او دا وجہ دا چھ دیتا اعظم آیتن ہوئی. اللہ لا الہ الا ہو. اول جملہ اللہ لا الہ الا ہو، دا سور پسیزا لس دلائل جوڑے یا لس چکم نینو جملے جوڑے. دا وشوانو الحی القیوم دلیل اول زما شیخ بوے یا جملہ اول شیخ دوے سارے مولا اغبوے الحی القیوم. الحی القیوم دا دلیل اول. لا تاخذوه سنة ولا نوم دا جملہ ثانیہ و دلیل ثانی. نو دلیل اللہ اللہ بیارہ زور پسے یادا سے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. لا الہ الا ہو دائے اول، نو الحی القیوم دائے ثانی، نو لا تاخذوه سنة دائے درم سالس کا. آئیبا ناج دل گولو مزیدارو کل یون داس کلبل. لہو ما فی السماوات وما فی الارض دا سلورم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه دائے پنزم. نو یعلم ما بین ایدیہم دائے شپگم. نو ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء دائے اوم. وسع کرسیو السماوات دائے تم. ولا یعوده حفظهما دائے نہم وهو العلی العظیم دائے لسم. بیا پدی کے ولس کرتا یا تلس کرتا نوم دباری تعالی ذکر دے ظاہرن او ضمیرن.
راځه ور سره به انشاءالله ذکر کوو. لیکن دلتا آیت مبارکہ کی لومبنے دا اللہ دا توحید دے. اللہ لا الہ الا ہو دلتا لفظ دا اللہ مبتدا، لا الہ الا ہو دا خبر دے، او دا دعوی مع دلیل دا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نشت دے حاجت روا ما سوا داغنا. لفظ اللہ دا دا اللہ ذاتی نم دے، او دا قرآن کریم کے دا اللہ دا پارا ثابت تے پا خصوصیت سرا، او دا ہر چانا منفی دے. اللہ لا الہ الا ہو، او دا دا اللہ ذاتینو دا دعوت توحید دا مع دلیل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ دا دعوت مع دلیل گرزینو الحی القیوم دلیل ثانی کا ما مخ کے اشارہ اکڑا، یا دا دعوی کا نو الحی دلیل اول کا، القیوم دلیل ثانی نو لا تاخذہ دا چکم دا نو ثالث. اللہ لا الہ اللہ چے دے نشتا دے بل حاجت روا مشکل کشا ما سوا دے اللہ تعالیٰ. الحیو دا دلیل اول کا، الحیو کامل جوندے دے، دا سے جوندے چاہ باندے مرگ نرازی. دا صفت قرآن کریم کے سورہ آل عمران کے ذکر دے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دارنگے دا سورہ طٰہٰ کے ذکر دے، نو دارنگے دا سورہ فرقان او سورہ غافر کے ذکر دے. دا سوا کے دے ترکیباً نو دا خبر دے دا پارا دا مبتدا مخذوف یا دا بدل دے دا لفظ اونا، یا دا خبر ثانی دے دا لفظ اللہ دا پارا، یا خبر ثانی دے دا لفظ دا اللہ دا پارا، یا صفت دے دا لفظ دا اللہ دا پارا. اللہ اللہ مراد پدے سر سدے، مراد پدے سرا یومانے دا مراد پدے سرا الحی، مراد پدے سرا غدے چکم قرآن ذکر کرے سورہ فرقان کے آیات نمبر 58 سورہ فرقان. الترب کریم ذکر کئی اللہ اغزات تے دا سے جوندے دے چاہ غباندے مرگ نرازی. نو دلتا مراد دا سے جوندے چپاغا جوان باندے بیا مرگ شتا دینا، دا مخلوق نا یو ممتاز جوان آغا جوان مراد دے. اللہ وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ، بھروسہ و اعتمادو کا پاغ جوندی لا يموتو چمرینا مرک پہ نرازینو الحی آغا جوندے اللہ آغا بادشاہ چاغا باندے مرگ نرازی دا سے جوندے دے. یا دا چھ امام قرطبی زاد المسیر وغیرہ دام ذکر کئی چھ دے پمانا دا باقی دے.
الحیو حی پمانا دا باقی اللہ دا دا اللہ صفت دے بس حیات اللہ لرا دے دا مخلوق پشان تشبیہ و تمثیل بنا کے سوچونا پکرونا خپل بنا چلے یو دا اللہ حیات دے یو دا مخلوق حیات دے باغا حیات دا اللہ رب العزت کے دا مخلوق دا حیات سارا اس تشبیہ نشتا و اس تمثیل نشتا بس دغه وایا او ابن جریر هم دغه ویلی دي نور ژوندی دي لیکن پاغی پنا راځي او دی کې رد ده په الها د مشرکینو باندې چې مړه ستا هغه الها چې دي آغا خویا جماعات دی تبوتانو تا چهوے یا جوندی دی خوپا غیبان دی فنا رازی دا سے اللہ تولی جڑاؤ پر یاد نکے چھپاغا اللہ فنا نرازی کل شیئن حالکن الا وجہا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام نو اللہ لا الہ الا ہو دا وشوانو الحی القیوم دا دلیل اول یا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دا وما دلیل شو الحی القیوم دا دلیل اول شو بار کیف مختصراً غنت وقت کے دا ایتا اشارہ شو چی دا ترکیباً سوا کے دے او د دینا مراد سدینو ما مراد ہوئے بس یا د دینا آغا مراد دے چی سورہ فرقان ذکر کرے دے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ یا د دینا مراد دا حی پمانا دا باقی او حیات اللہ لرا ثابت دے دا مخلوق شانتے نہ دے رد دے پا مشرکینو باندے اللہ اللہ چه تاسو چاہتا چغوینو یا اغا جمادات تی او تاسو چه چاہتا چغوہی نو یا اغا جوندی دی خو پاغی باندے فنارات لن کی دا سے بادشاہ تولی چغنوہی چه آغا بادشاہ ہمیشہ جوندے دے ہمیشہ بوی الباقی بعد فناء الخلق یومانا مفسرین کئی دا سومدم دا دا حیم شوان و باقی زاد المسیر قرطبی وغیرہ رد شو بمشرکینو او الحمدللہ زبدے دا اللہ نا خوشالے چہ ہر آیات کے مشرک او بدتی چھیڑل دے نو آغا الحمدللہ ما چھیڑل دے امارت کردے نن خلق را پاسی پرونی بچی او آغا چھ دے نو زما پا خدماتو باندے دا چا پا اشارو گڑی گی او دا اچول غواڑی چھ دا خدمات نری کڑی او بیا دا بدتیانو تذکرے کئی او دا بدتیان لا پہ پتہ لگی کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے کہ تر بدتیانو صفتونا کے او پاغ صفاتو باندر آزینو دال میں کچھ کالا کالا ہے تو خبر نہیں دا غلط رنگ ورکول دا خودر خاصان کاری چه زما پا دیکھ طول دنیا کے دا بدنامی چه شیخ اجازت را کردے و شیخ اجازت را کردے زبا دے مخبرزو کی مولانا ظفر سے مناظرہ جوڑا کرو غیر مقلد سرزنون خبر او اغیتا در دیر وقت پورے خبر لکلو پور رسیدل وزنون خبر اغما تاوی ما دا سکار کردے مائی سعیدہ نو مولانا ظفر سے بجوڑی زبا پا آغا اجازت اعتراض نکو او دا شیخ پا اجازت بزما اعتراضی
د شیخ په اجازت زما اعتراض نو، زما چې اعتراضو نو په بل سو او هغه مخصوص انداز کې کلمت حق اريد بها الباطل والا کی سوا هغه ز پوهېږم او دا به ان شاء الله مرور د زمانه متشابهات به ان شاء الله الله محکمات وګرځي دا وراشي. ها مانه چې چا اجازت غوښته الله دې قدر کی د دې کمیټې د منظمې نړوان دي سہالتو سو سنو غلانجی کنجی دنیا ته ټول معلومی دي چې سوي الحمدلله ما کیفیت داسې منظم کړو چې یو طرف ته ما سوګنو خبر کړي ما تاسو خپل کار کوي او زما کمیټي به ان شاء الله کار کوي. خو نن خو قانون دا دی، نن سبا قانون دا جوړ شوی دی چې مړی سو کیا پتوې متوې نه غواړي چې مړی سو کیا هغه طرف پتو متو څه ضرورت دی. بس شته خپل خلک راوتل ناشنا او هغه چې کم دنو بس مړی به کوي وروستو به بیا معافي غواړي مخکې چې څوک مړی کوي پتوې متوې هغه اجازتي ته ضرورت نه دې هیڅ ضرورت نشته دی. پوه شو مفتی محمود رحمه الله ته چاوي ویاره چې وي که ستا اجازتي زه بټو وجنم هغه ته زه بچې بټو چې څوک وجني هغه تپوسونه نه کوي بټو چې څوک وجني هغه تپوسونه نه کوي. نن سبا خو نظام دا دی الحمدلله. ما مناظرې کړي دي او زه په فخر کوم او زه په د الله نه د اجر امیدوار ما د توحید او د سنت د احیا دپاره کړي دي. هغه مناظره چې د نوخار په علاقه باندې وه او ما ته 2 ورځې مخکې ټیلیفون وشو او مناظره پرانیستې مناظره مقرر وه د بریلیانو سره او سیفیانو سره او په هغې کې الحمدلله دې فقیر څومره تیاری کړو. هغه د شیخ عبدالمقدس باچا صاحب نه تپوس وکړئ چې وایي ده څه کړي وو هغې کې او څنګه و هغه بیا شیخ صدر الشهید ژوندی دی مدظله د هغوی نه تپوس وکړئ او په هغې کې د قائد محترم نه تپوس وکړئ چې او دی څنګه راغلی او تا سره څنګه رابطه وه تپوس وکړئ او په هغې کې شیخ عبدالرحمن مو چې د هغه سترګو کې داسې اوښکې راغلې او ما یې په ملا باندې ډب راکړه وی الله دې تاسو له ژوند درکړي. هغه مو هغه تپوس وکړه چې په هزارخانو کې چې کله بدعتیانو ته شکست میلاو شو په 2012 کې او بیا مناظره جوړه کړه د بریلیانو سیفیانو سره یو تبلیغي جوړه کړې وه او مفتی صاحب مونږ ته وویل بیا ما او مفتی مجتبی صاحب او ما سره زموږ ورور شریف حسین مفتی صاحب دا مونږ سره وو. هغه تپوس وکړه چې دا ټوپک په خولې کې څوک ګرځېدلی لږ هغه تپوس وکړه چې ستا استادان زما سره ناست وو او ما په دې غازي او یار حسین کې دا غازي او ټوپۍ دلته کې دا څه مجلس کړو چې هغې باندې هغې مجبور وو چې بیا د نشیګانو ویزه جوړه کړې وه او هغه طرف ته او دې طرف ته هغه چې کوم نه مناظره کړ شوه د شیګانو ویزه راغله او هغې وخوړه چې ټول کټینګ یې کوو بیا هم دوباره شته کړو هغه وګوره الحمدلله. هغه د قرنول چې زلام او الحمدلله په جومات کې زما سره زما دوه کشران زما شاګردان زما بچي مولانا مفتی صدیق اکبر صاحب او مولانا ولی الرب صاحب ولاړو او موږ په جومات کې ولاړو او کلال خدمت او ما ویلو حضر صاحب ته ما ته به نه راځې انا انقضاء حضر صاحب الحمدلله معصول زما همزور دی خو د هغه چونکې نوم داسې راغلی و چې د مشرانو سره و او هغه ټیم هغه مونږ یو سطحې ته رسولی و نو مونږ یې دا نه برداشت کول چې دا به مونږ د دوی زوی په مقابله کې راشي. خو دې باندې مونږ پوهېږو چې یو سړي ته به عزت څنګه ورکړې څنګه جوړوي. ما به ته ته به نه راځې او زه میدان ته تللی وم زه د هغه نه کشر نوم خو ما هغه د عزت جوړو ما عزت جوړو او دا هغه مجلسونه په 2012 کې دا ما چلول
دا ما سره ریکارډونه پراته دي ته چېرته یې چې تحفظ جوړې کړې تحفظ جوړ کړی چاو تحفظ ما جوړ کړو د مشرانو په اشاره او ولې جوړ شو زه هغه نه وایم چې تحفظ ولې جوړ شو بل دا د تحفظ په KPK کې نیو شو دې تحفظ دی تحفظ په KPK کې څو کمی وو دا پته شته دا پته نشته بل دا د تحفظ لومبنۍ باسونه چا کړو لومبنۍ مناظرې دی پکې کړي غریب خبر نه دی خو بس صرف تحفظ بیانوي ما چې څه کړي دي د کمیټۍ نه مخکې او د کمیټۍ نه وروسته الحمدلله زه په داسې امیدوار یم کمیټۍ نه پس هم د امو په علاقه کې زما شاګرد عبدالله چې دلته پاتې شوی دی او دلته یې هر څه زده کړي او هغه ځای کې تللی دی نو کوچی و او ما ورته اجازه کوم هغه ټیم سره نه ورکوم یاره دی وړوکی دی او چې کله زه خبر شوم نو الحمدلله هغه د لاسرغني بیا څنګه مګرې هغه په دنیا کې او بیا مولانا قاری عبدالبصیر صاحب احسن مګرې نو په مردان کې صدیق اکبر دا ټول دي ځای الحمدلله دی نو دارنګه په مردان کې د دې نه مخکې مفتي ولی الرب صاحب او هغه یې څه کړي دي او چار پیرا هغه ځای کې چې کله عذاب القبر مناظره وه په هغې کې د مفتي ولی الرب صاحب کردار د چا نه پټ نه دی چې هغه سره خبرې نه کولې پته یې پته وه چې کله سره خبرې شروع کوم په جمعه کې به مې نو دې به خبرې نه کوي دې باندې ځان خلاص کړو او دا صرف دا نه دي دا پسکرین چې دي دومره شی دي دومره شی خو بس هېڅ ضرورت نشته ما الله له کړي دي خو خدماتو د چا چې کوم نرخ پې او مونږ چې څوک نه مني کمیټې نه دې مني بالکل هېڅ چا کام زه ټولو ته دا وایم ما قطعا اجازه به نه غواړي دې ضرورت هم نشته ازاده ازادي ده چې چا څه وکړو ښه مزېدار ازاده ازادي ته کوي چې د چا څه خوښوي بس کوي چې د چا څه خوښوي کوي زما د دې څوک اجازه نه غواړي الله زه به انشاءالله یم که مرګي جلدي ونه کړه او ژوند وفا وکړه نو زه بیا یم او دا به زه وښیم مرور د زمانې به متشابهات انشاءالله محکمات ګرځوي دا به زه ښیم دا نن سبا خلکو ته متشابهات ګرځېدلي دي دا به هغه ټیم بیا الله هر څه کوي او زما د رب کعبه قسمي چې دا به دا خلک ویني او بیا به هغه ټیم سره خلک وایي چې او توصیفه ته خو موږ ډېر بدنام کړی وې خو نه واقعي دا چې سوي دا خو دا به وروسته انشاءالله خلک وګوري الله زه د خپل استاد خپل شیخي و استاذي شیخ مکرم محترم مفتی سراج الدین صاحب مدظل العالم ډېر شکر ګزار یم چې هغه په وخت باندې وفاداري او نگراني بحال کړه او د خپلې نگرانۍ پر وخت اعلان وکړه او هغه یې جاري کړه بیا زه د هغه جیدو علماء کرامو او دا نران طلباء کرامو ډېر بې انتهایي شکر ګزار یم بې حده چې هغوی څه زما په حکم سره او څه زما د حکم نه بغیر لګیا وو نن سبا اسې قانون دا چې مړي څوکۍ دا پټوې مټوې خو نه غواړي دا قانون دی پوه شوې دې پاتول د ضرورت دی شکر مې اجازه دی کړي بس ټیک کړي دي هغوی کلیپونه کړو جوابي او داسې مذکر کلیپونه چې بالکل زبردست تیار کړي او مسالې پس منظر واضح کړی په هغې کې موږ سره تقریبا 8 کلیپونه موجود دي او محفوظ دي را رسېدلي دي د هغې ټولو شکر ګزار یم الله دې ټول اجر ورکړي
او دا بخستا سمون سا پراتی اور زمان جو پرون کا موضاحت ستا شروعان نکڑ آغا زمان چا غیر جوابی زدار چا جواب نکو آغا غیر جوابی وضاحتی کلیف چه ما دیزا ایک ستا شروعان نکڑ او حقیقت او پس منظر ما باقی کیویلو او ما باقی کیویل چه ما سرسرا بھی دیشوی اجازت عدم اجازت دروغ رشتیا دا ماوی کیویلو ماوی زوام جزا بخلقو تداوام چستا مناظرہ شروع کے نشتے کما تا بیو سڑی چما سارا مناظرہ جوڑا شوتا سوائی تم دیا داوام اگا ما ٹول ویلو خو زپاوی کے دا آگا ملگون شکر گزاریم خصوصاً دخل شیخ او استاد مفتی سے محترم چاہا ما تا پہل بالوے توسکار وائنکے او بس خیر دے صبر کوا دا مفتی طارق جمیل باجوڑ زمورور محترم داغا دارنگے دخل زلی امیر دا مفتی اکمل محمد سعید ادینوی داغا او دا مفتی جمیل زائد سے او خصوصاً چاہا تفصیلی خبر کروے مفتی شہزاد سے دشین کا او بیان اخبر رور مفتی مجتبہ عامر سے او دارنگے دا شیخ عبدالرحیم دا استاذ محترم سے او دا اخبر رور مفتی ارشد زمان سے چلی بار بار ماتا داوے چه خیر دے او دی داوے اصلاح کوشش کو زداوے دا وجه خپل ملگرو توام کم کلیفونا چه ماتا را رسیدلی دا خما محفوظ کرو داغل تا چچار پاس سارا کم دی علاماتا ندی را رسیدلی اغام مشاہد نورزا اللہ تا پریدم وفوبز امری الاللہ ان اللہ بصیر من عباد سوال از قیامت کے انشاءاللہ خبر کون او ہر آگا چاچے توحید کا خرن پیدا کر دے کا مشرک و بدتی دے کا منافق دے داری و خیوان کے لحظہ چومو دا اللہ دربار تب انشاءاللہ آگا او بیاد آقا مندرو تین شکر گزارے چه زمان سرخت لکو بیارو تمام ازلاو سمونافقان مجرد منافقاتو کر او آقا میڈیا خولی دی ما محفوظ کردی دی سبا کی تویج را پاسی مال مشوری را کی تب پرونے دا گئی بچے خار مال مشوری را کی او مات تکمن ناس دے حضر آقا لکو ملگون شکر گزارم او خاص کر مفتی شریف حسین سے مفتی ولی الرب سے او مولانا مفتی صدیق اکبر سے چلی زمان سرک لکو یارو دا رکول منافقانو لیر زیاد شکر گزارے چاہیو خبرزانو خو شکر دماغ پی جنت دائم شکر گزارے مرکلکون از خبر شاگردانو مشاران من قطعان مشاہر کوئی اگا بس ختم کئی او قوت قرآن میرا چتیار کم راتی داو بیزار ٹیم سر شاہر کم اقول قولی حال استغفر